په دې سورت مبارکه کې الله جل شانه د مال غنیمت احکام او دغه شانتي د جهاد فی سبیل الله حکم او دغه شی مختلف واقعات د مؤمنانو صفات هغه په دې سورت مبارکه کې ذکر کیږي. د دې سورت مبارکه شان نزول هغه غزوه بدر دی او غزوه بدر دا هغه غزوه ده چې هغه ته قران کریم یوم الفرقان یوم التقى الجمعان د حق او د باطل په منځ کې د فیصله ورځ ورته قران مجید وایي. یعنی غزوه بدر چې کوم معرکه وا براه راست پاغي کې د الله رب کائنات د طرفنا د ملائکو نزول د فرشتو را کوزیدل او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علی مجمعین سره په صفونو کې هغه جنگیدل دا هغه په مرګتیا کې مشرکین سره جهاد کول او دا هغه سرونه قلم کول د الله تبارک وتعالى مدد او نصرت اغه 313 صحابه کرام ته فتح او غلبه حاصل دل دا د اسلام یو ډیره لویه کامیابی و. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې دا دعا فرمایله چې ای زما رب دغه صحابه کرام چې کم 313 جانباز ما استا د دین د سربلندۍ د پاره راجمع کړي دي او د دې مشرکین په مقابله کې مې درولې دي. کنن ورځ باندې دغه د دې 1000 مشرکین په مقابله کې دوی شکست اخري نو په دې مقدس مکه باندې واسطه نو مغشتلو والا سوپات نشي. نو لہذا د دوی مدد او نصرت کو فرمایا او ټول شپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سجدی په حالت کې تیر کو او د دې دعا ورد کو فرمایل اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا د الله تبارک وتعالى نه د خپل مال اولاد او د هر څه د حفاظت دعاګانې غوښتلې ټول شپه او براه راست د الله سبحانه و تعالی د طرفنا د ملائکو نزول هغه په دغه معرکه کې په دغه جنگ کې شو. يسألونك عن الانفال تپوس کوي دوی تانا په بار د غنیمتونو کې. انفال نفل د نفل لغوي معنا اضافي سیز دوی خو انفال دلته کې په معنا د غنیمت دی ځکه چې په جنگ کې مقصود د مسلمان د پاره اعلاء کلمت الله یو مسلمان چې جنگي کې د الله د دین سربلندۍ د پاره اعلاء کلمت الله د پاره جنگي او دغه مال غنیمت داغي او اضافي او نفلي او ضمني سیز وی چې داغي په ضمن کې ملاوي او دغه غزوه بدر چې دی بنیاد څه شی جوړ شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدو چې د مشرکین یو قافله روانه ده د مدینه منورې نه او د قافله روانه ده چې مکی معظمه تزید شام نه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه قافلې د مال د غنیمت په تور باندې د حاصلولو د پاره چې دی نبی صلی الله علیه وسلم حکم فرمایل صحابه کرام ته او یو لخر د 313 صحابه کرامو د جانبازانو تیار شو. مقصد سو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه دا چې دغه مال او دولت چې کم روان دي د ملک شام نه ته تجارت قافله د مشرکین او مکی مکرمه ترسي او مشرکین په دغه مال باندې قوت او طاقت حاصلې او بیا په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي او مسلمانانو خلاف جنگيږي
راشه دغه مالی طور باندې دا مشرکین کمزوري کا چې دوی چې کله مالی طور باندې کمزوري شي نو د دوی مالی قوت او طاقت کم شي نو دوی د مسلمانانو خلاف جنگ نشي کولی او دغه د کفارو خلاف د يهودیت خلاف د مشرکینو خلاف د باطل خلاف معاشي جنگ د پاره نن د مسلمان بیدارولو ضرورت دی نن چې په فلسطین کې يهودیت لګیا دی اسرائیل لګیا دی د مسلمانانو ویني توي او هغه جنگي جرایم او ارتکاب کوي چې کم بین الاقوامی قانون مطابق د کافرانو خپل قانون مطابق هم هغه چې روانه دي چې په یو هسپتال باندې په یو تعلیمي اداره باندې په یو بازار باندې په یو محله باندې او په ګناه خلق باندې په یو کمپ د متاثرینو باندې بمباریان کول هغه چې دی په او یو زرونه زیات خلق چې دی هغه قتلول دا ټول هر څه چې کوي دا د مسلمانانو زموږ او تاسو په پیسو باندې کوي دغه برګر یو پیزي چې کوم موږ او تاسو خورو دغه نسل سيزونه چې کوم موږ او تاسو خوند او لذت سره دا کوکو پپسیان اسکو پدې یو پیسې کې چې دا غوي برخه ده او پوره حصہ ده او په دغه پیسو باندې چې دی هغه د مسلمانانو ویني توي نن په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د علماء کرامو د مشایخو د شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني حفظه الله تعالی په قیادت کې یو مشترکه اجلاس او کانفرنس هغه کې د دې خبرې اعاده وکړې شو چې مسلمانانو را بیدار شي نن دغه يهودیت ستاسو نام او نشان میټاولو د پاره چې دی هغه یو ځای شوی دی او هغه دا فیصله کړی چې په مخ د ځمکه باندې د مسلمان نام او نشان پرې نه دو او داغه شاته قوت څه شي دی د مسلمان دولت دی د مسلمان پیسې ده هغه يهودي مصنوعات دي چې کوم موږ تاسو دغه نه خوند او لذت اخلو موږ تاسو استعمالو چې یاره د دې لګ معیار خده کوالټي خده او دا خده او دا خده ذایقه خده نو عزتمندو کچري موږ تاسو دغه يهودي مصنوعات پرې دو موږ به دې سره مړ کی ګنا زموږ تاسو جهاد داده چې موږ تاسو دغه يهوديانو چې کوم مصنوعات دي دینه بایکاټ نو به حیثیت یو مسلمان د قلم جهاد د تکتوري جهاد د جبي جهاد او دغه ټول اهم جهاد چې دی هغه په دې وخت کې د هر مسلمان هغه معاشي جهاد دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشرکین او معیشت هغه ختمولو لپاره په دغه قافلې باندې حمله فرمایل چې د دوی د مال هغه قبضه کې واغشتل شي مالی طور باندې دا مشرکین چې د مفلوج کړي شي چې دا د مال د مسلمان خلاف دوی استعمال نه کړي او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی د تجارتي قافلې باندې حمله لپاره تشریف راو نو التنا د مکینا د مشرکین بل قافله بل لخر د جنگ لپاره د 1000 کسانو په تیاری سره غوی رال او دغه په نتیجه کې چې د غوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره غزوه بدر دغه واقعا مخ تراله نو معلومه شو چې د کافرانو سره معاشي بایکاټ کول مالی لحاظ سره غوی غیر مستحکم کول هغه ته مالی طور باندې نقصان ور کول دا هم یو اهم جهاد دی او دا جهاد هم موږ تاسو کولای شو چې معمولی شانتي مهنت او کوشش وکړو او دغه يهوديانو د مصنوعات او بایکاټ وکړو چې دوی په دغه مال او دولت باندې د مسلمانانو وینه تو یول چې دغه بند الحمدلله رب العالمين والمتقين الصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم د فلسطین مظلوم مسلمانانو د پاره دعا وکړي الٰه العالمین ته دغه مدد او نصرت وفرمایي او په ټول عالم کې چې کوم د مسلمانانو یو بیداری مهم شروع شوې د يهودیت خلاف او د مصنوعات خلاف او دا جهاد الله رب العالمین مونږ ټول ته دې توفیق را نصیب کړي چې دا د مصنوعات موږ تاسو بایکاټ وکړو او دغه يهودیت او د نصرانیت نه د نفرت اظهار وکړو او د خپل وس مطابق چې څنګه تاسو نه کیږي الله رب العالمین به موږ تاسو نه دې تپوس کوي چې دا غوي د پر موږ تاسو دعاګانې وکړو دا غوي د پر فکر من شو دا غوي د پر یو درد او فکر خپل ځل کې وساتو دا غوي د پر دا غوي د عقیدت او محبت کې او دغه يهوديانو په نفرت کې چې د کم اس کم د دې د مصنوعات او بایکاټ موږ تاسو کو الله جل شانه دا غوي مدد او نصرت وفرمای او په ټول امت مسلمه د الله جل شانه رحم و کرم وفرمای صلی الله تعالی